محترم مشرانو د قرآن کریم د ختم و قضا او د ډېرو روایاتو مطابق د لیلة القدر مبارک شپه ده. د الله تعالی د یو مقبول ترین عبادت په شکل باندې د خپل اصلاحي مذاکرې په خاطر باندې یو څو مختصری خبرې کو. الله تعالی د قبول او مقبول وګرځي. محترم د الله تعالی ډېر لوی کرم دی، د الله تعالی ډېر لوی احسان دی، د الله تعالی ډېر لوی فضل دی چې الله تعالی په 1,40,000 زیاتو کم پیغمبرانو کې زموږ او ستاسو د زندګۍ دورانیه د محمد رسول الله په امت کې راوسته. که پر دې باندې د الله تعالی هر څومره شکر ادا کو، که ټوله زندگی په سجده کې د شکر ادا کولو په خاطر باندې تیر کو، د الله تعالی د دې یو نعمت شکر فایته نشو رسولای. ځکه چې دې امت الله تعالی پر نور امتو باندې کم فضیلت ورکړی دی، د انسان عقل او دماغ د هغه فضیلت ادراک کولای نسی. حضرت موسی علیه السلام ته په مصر کې د بنی اسرائیل په شکل کې الله تعالی امت ورکړی. 15 لکه انسانانو 40 کال الله تعالی د اسمان صداغي د خوراکي بندوبست کاوه او 40 کال به د الله تعالی د طرفه فردوی باندې فخن فقرات لا یو مرغه براله یو امتی ته بخښې ناسته نو پښتنه به جن کوله چې هل لک تشتهی الیا اے سړی زما د خوراک ته د لږ اشتها او شوق ستا. چې کله باغ امتی فنعم باندې جواب ورکې نو د بدستی دویمه پښتنه کوله او مشویان او مطبوخن ایا د کباب په شکل می غواړي که د شوروا په شکل می غواړي، چې د هغه امتی په کم شکل باندې فرمایش او هغه مرغه په هغه سات کې په هغه شکل ورته تیارې دی. چې کله باغ امتیانو باندې د ګرمۍ زمانه رااله نو الله تعالی په یخو هوا او په یخو ورېزو باندې د دې کومک کوي، او چې کله په پردي باندې د یخنۍ زمانه رااله الله تعالی په ګرمي هوا ور باندې راوستلې. دا غي پر دې بدن چې کم لباس راتلې دا لباس خودکار وو، چې کله باغ امتی د ځوانۍ په وخت کې غټېدی دا لباس به ورسره لویېدی، چې کله به د بوډاوالي په وخت کې هغه امتی کشنی کېدی دا لباس به خود کشنی کېدی. په هغه لباس کې به سریوالی نه و، په هغه لباس کې به زړوالی نه و، په هغه لباس کې به قرنوالی نه و. چې کله حضرت موسی علیه السلام د خپل امت ناز و نعمت ویني نو د الله تعالی دربار کې دستی خواست کوي، یا الله د دې زندګۍ د دې دنیا په دورانیه کې زما غوندې بل نازول امت راځي چې څومره امتونه تیر سوي دي یا د دې وروسته کم امتونه راځي د هغې په دې قطار و سلسله کې زما د نازولي امت غوندې بل نازولی امت وجود پیدا کوي. الله تعالی ورته موسی تا ته څه معلومه ده؟ د دې امتو په آخر کې یو امت راځي، د هغې امت فضیلت د هغې امت عظمت زما په دربار کې پر نورو امتو باندې داسې دی لکه زما فضیلت چې پر یو ادنا امتی باندې پر یو ادنا مخلوق بنده باندې دی. حضرت موسی علیه السلام چونکې ډېر نازولی پیغمبر دستې نارې کې یا اللهم اعطنی هذه الامه، یا الله دا امت ما ته راکړه. الله تعالی ورته موسی ستا د زندګۍ دورانیه ډېره مخته دغه امت ډېر وروسته را روان دی. حضرت موسی علیه السلام دویمه تمنا کوي یا الله د هغې امت دا چهرې او مخونه په ما ووینه چې دا څنګه امت دی. الله تعالی بیا ورته موسی ستا دورانیه ډېره مخته ده، د هغې امت د راتګ زمانه ډېره وروسته ده، دا ممکنه نه ده چې د هغې چهرې زه اوس په تا باندې ووینم. آخر حضرت موسی علیه السلام دا تمنا کوي یا الله د دې امت صرف اوازونه په ما واوره چې د دې څنګه आवाज دی، د دې څنګه قول دی، د دې څنګه وینا ده. الله تعالی پر عالم الارواح باندې आवाज کوي یا امت احمد، زموږ د دې ارواحانو صدا आवाज را پورته کیږي لبیک و سعدیک. حضرت موسی علیه السلام الله ته یا الله څومره بهترین نغمه ده، څومره بهترین قول دی، څومره بهترین جمله ده او څومره بهترین وینا ده. ما درته حضرت موسی علیه السلام جلالی او دستی الله سپورته کوي اللهم اجعلنی من هذه الامه، یا الله دې امت کې مشمار که بس نه نبوت غواړم نه امت غواړم نه د امت نبی جوړېږم، یا الله بس دا د ځان یک وختي بولم چې صرف په دې امت کې شمار سم.
نو دا هغه امت دی چې ډیرو انبیاو په ژړاو په دعا باندې د الله تعالی ته د الله تعالی څخه درخواست کړی دی چې الله تعالی موږ په دې امت کې شمار کا. لیکن په هغه انبیاو کې صرف د حضرت عیسی علیه السلام خواست الله تعالی قبول کړی دی چې هغه به د دې امت په آخر کې به راځي او په دې امت کې به شمارل کیږي او د دې امت د افرادو سبب بلل کیږي او آخر د وفات څخه وروسته به د هغې قبر د پیغمبر علیه السلام حجره مبارکه کې راځي. نو پر دې باندې د الله تعالی ډېر لوی احسان دی چې الله تعالی زموږ او ستاسو دورانیه په 1,40,000 زیاتو کم پیغمبرانو کې خاص د محمد رسول الله په امت کې کښېښوله او موږ تاسو یې د هغې په امتیانو په لشتو قطار کې راوستل. او د دې سره سره الله تعالی پر موږ او تاسو باندې دا نعمت وکړي چې د روژې مبارکه ورځ را باندې راله، د روژې مبارکه میاشت را باندې راله. د هغې په ورځو کې الله تعالی موږ ته د روژې نیولو توفیق راله راکړي، د هغې په شپو کې الله تعالی موږ ته د تراویح توفیق راکړي او په تراویح کې د قرآن کریم د اورېدلو توفیق الله تعالی راکړي او د لیلة القدر په شپه باندې الله تعالی موږ او تاسو د قرآن کریم د ختم په شکل باندې پر دې مسجد کې سره جمع کړ. اسې د دې میاشتې ورځې ټوله په روژه کې تېرې سوې. روژه څه ده؟ پیغمبر علیه الصلاة والسلام وایي من صام یوما تطوعا، یو سړي یوه ورځ نفلي روژه ونیوله، ثم اعطي ملء الارض ذهبا، بیا د مځکې ټوله کره د سرو زرو ورته ډکه سي، لم یستوفي ثوابه دون یوم الحساب، د قیامت د میدانه څخه مخکې د ثواب او بدله څوک نشي پوره کولی. د مځکې سونې سي در اسمانه پورې دا ټوله کره د سوني او د سرو زرو ورته ډکه سي، د یوې ورځې نفلي روژې د بنده اجر دا څوک په دې باندې نشي ادا کېدلی. او د دې ادا کېدل به هلته راځي چې کله ورځ د قیامت راسي او د انسان مخ ته جنت راسي، بیا به د جنت بدله او د جنت په شکل مزدوري د دې ورځې د روژې بندوبست د روژې بدله او اجر بلل کېږي. بیا خاص کر د دې ګرمۍ په ورځو کې په دې اوږدو ورځو کې او فرضي روژه نیول، پیغمبر علیه الصلاة والسلام وایي زوجه الله بكل لیلة 100 حور من حراء الجنه، د هر روژه مات پر وخت الله تعالی د هر بنده د 100 حور سره نکاح کوي. چې کله فرضي روژه ونیول سي نو د روژه مات پر وخت باندې د 100 حور سره نکاح ده. وبنا له بیتا فی الجنه، د هر روژه مات پر وخت د بنده د پاره د روژاتي د پاره په جنت کې یو کور جوړیږي. په کور کې دوه شیه مد نظري، یو دای چې دا کور جوړ سوی څنګه دی، دویم دای چې دا کور پر څونه رقبه مځکه باندې جوړ سوی دی. پیغمبر علیه الصلاة والسلام وایي جوړېدل یې داسې دي لبنة من یاقوت حمراء ولبنة من زمرد خضراء ولبنة من لؤلؤ بیضاء، یوه خښته د سرو یاقوتو سي، یوه خښته د زرغونو زمرودو سي، یوه خښته د سپینو ملغلرو سي. په څه باندې لګېدلي؟ ملاتها المسک، په خټه مشک په مشکو سره لګېدلي. وحسباؤها اللؤلؤ، د هغې کوڅې ملغلري. وبطحاؤها یاقوت، د هغې په مابین کې غونډۍ د یاقوتو وي. وحشیشها الزعفران، د هغې چمنیان او د هغې واښه زعفراني. وسقفها عرش الرحمن، د هغې چت د الله تعالی عرش. الله تعالی په ټولو کائناتو کې د ټوله څه حسین او خوبصورت مخلوق خپل عرش پیدا کړی دی او د عرش دیدار و جنتیانو ته په جنت کې د خپل مرتبه مطابق ورکول کیږي. چاته په ټوله جنتی زندگی کې یو ځل د عرش دیدار دی، چاته په میاشته کې دیداري، چاته په کال کې دیداري، او خلق به او عام جنتیان به د عرش د دیدار په هوس باندې زندگی تیری. لیکن روژاته مبارک چې هغې ته کم جنت د روژه مات پر وخت باندې ورکول کیږي، هغه چې په هغه جنت کې اوسیږي چې د خپل د خونې چت ته وګوري نظر د الله تعالی پر عرش باندې لګیږي او پر څومره رقبه باندې د مځکه جوړ سي، جنت جوړ سي، کور جوړ سي. لو ان الدنيا كلها لوزعت فيها لكانت بمثل مرأة عنز من الدنيا وما فيها. کچېرې د وزې یو کوچنی بچی څوک راواخلي د دنیا په یو کنج کې کښېږدي، د وزې کوچنی بچی دی، سیرلی دی، مرغونه دی، د دنیا په کنج کې پروت دی. هغې ته چې د دنیا غټوالی څومره معلومیږي او دی څومره کوچنی ورته معلومیږي، که چیرې دا دنیا ټوله دغه کور په کنج کې کښېږدي، د دې کور غټوالی هم د دنیا ته د دې کور غټوالی داسې معلومیږي. لکه په دنیا کې چې د وزې د بچي ایښول
هغه د دنیا یو ځای نه تنګوي دغه رقم که ټوله دنیا دغه کور په یو کونج کې کښېږدي د دې کور په کونج کې مې یوه ذره تنګي به نه راځي. نو ورځ روژه ده او ګرمي ده او د روژه مات زمانه راسي او الله تعالی د انسانانو نکاح د حورو سره کوي او الله تعالی د روژه مات پر وخت باندې د انسانانو دپاره په جنتو کې کورونه جوړوي. چې کله ماښام رالی تراویح رالی كتبه الله بكل سجدة 500,000 حسنه چې د هر سجده روز د تراویح کوونکی لګوي پر مځکه باندې الله تعالی د هرې سجدې په بدله کې 1500 نیکۍ ول ورکوي. نیکۍ څه دي؟ دا د آخرت سکه ده، د آخرت کالداره ده. لکه دنیا کې چې اوس که زه تاته وایم چې پر هره سجده باندې 1500 کالدارې دي بیا ستا په دماغ کې ډېر ښه راځي، لیکن هلته بیا یو داسې زمانه راځي چې د هغې زمانې سکه هغه دغه نیکۍ دي چې د چا سره ډېرې نیکۍ ورسره وي هغه مالداره دی، چې د چا سره نیکۍ کمې وي هغه مسکین بلل کېږي. نو الله تعالی د هر روژه مات پر وخت باندې د 100 حورو سره نکاح کوي او د هر روژه مات پر وخت د جنت یو کور جوړوي. او د تراویح په وخت کې چې کله سجده بنده لګي نو پر هر سجده باندې الله تعالی 1500 نیکۍ ول ورکوي. ولا يحرم هذا الخير الا محروم چې کم سړی الله د دې خیر څخه بې نصیبه کوي هغه نو د ژوندګۍ بې نصیبه انسان بلل کېږي. چې د دې عبادت په شپو کې یا د روژې څخه محروم پاتې سي یا د تراویح څخه محروم پاتې سي یا د عباداتو څخه محروم پاتې سي. لیکن ګوره د ورځې روژې نیول دا عبادت دی، د شپې تراویح کول دا د پیغمبر او د صحابو اطاعت دی. چې کم سړی د الله تعالی عبادت کوي او د پیغمبر علیه السلام اطاعت کوي د دې دپاره 2 او 3 خبرې ضروري دي. د ټولو څه مخکینی خبره ضروري دا ده چې یو سړی د الله تعالی عبادت کوي او د پیغمبر علیه السلام اطاعت کوي. د عبادت او اطاعت څه مخکې به د انسان په دل او دماغ پورې د الله او د الله د رسول محبت پیوستي. که چیرې د انسان په دل او دماغ کې د الله او د الله د رسول محبت نه دا عبادت کول، دا اطاعت کول، دا روژې نیول، دا تراویح نیول دا بې ثمرې، دا بې فایدې، دا بې نتیجې عمل دی. بیا به د دې د ثمرې او د فایدې او د نتیجې تمه څوک نشي کولی. نو د ټولو څه مخکې د الله او د الله د رسول سره د اطاعت او د عبادت څه مخکې محبت ضروري دی. عبدالله ابن ابی ابن سلول دا د مدینې منورې منافق دی. هغې د پیغمبر علیه السلام اطاعت هم کوي، د الله تعالی عبادت هم کوي. چې ټوله زندگی کې مسجد نبوي کې اول صف د دی او چې کله پیغمبر علیه السلام جهادي غزواتو کې وځي نو د جنگو په صفو کې اول سړی دی دریږي. نو عبادت هم په دې شکل باندې دی او اطاعت هم د پیغمبر په دې شکل دی او بنفس نفیس په خپل د پیغمبر په مرګرتیا کې په ډیرو غزواتو کې شریک کیږي. لیکن چونکه په زړه کې نه د الله سره محبت لري او نه د پیغمبر سره محبت لري نو هغه عبادت د هغې سړي بې ثمرې بې نتیجې هغې په منافقینو کې شمارل کېږي، هغې د منافقینو سردار بلل کېږي او د هغې دپاره کم ځای دی ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار د هغې اخره نتیجه جهنم دی او د جهنم لاندې کنده ده. حالانکه د الله تعالی عبادت کې مسجد نبوي کې په صف اول کې ولاړې د پیغمبر په اقتدا کې لمونځ کوي، حالانکه د پیغمبر سره په غزواتو کې شریک دی، په جهادي سفرو کې او چې کله میدان معرکه او میدان جنگ راسي په اولو صفو کې عبدالله ابن ابی ابن سلول راسي. لیکن نتیجه چونکه دا ده چې هغې اسفل السافلین ته ځان رسي، هغه ولي عبادت کوي اطاعت کوي، لیکن د عبادت او اطاعت څخه مخکې بنیادي شی د الله او د الله د رسول سره محبت دی، د هغې په زړه کې محبت نشته. نو اولنی شی د عبادت او د اطاعت دپاره د الله او د الله د رسول سره محبت. د محبت څخه وروسته دویمه درجه دا عبادت او اطاعت. که یو سړی هر څومره د الله او د الله د رسول سره محبت ساتي لیکن چې د هغې پر نقشه باندې نه چلیږي، د الله عبادت نه کوي، هغه محبت هم هغه سړي ته بې ثمري او بې نتیجې په لاس ورسي. پیغمبر علیه السلام چې د کم خاندان کې وفالل د عبدالمطلب خاندان دی. د عبدالمطلب د پیغمبر علیه السلام سره داسې مینه او محبت دی چې د خپل خاندان د ټولو بچانو سره د هغې داسې مینه او محبت نشته لکه د پیغمبر علیه السلام سره چې کوم محبت دی.
په حرم کې په بیت الله کې په طوافګاه کې د هغې دپاره باقاعده غالۍ هوارېده. هیچا دپاره دا مجال نه و چې هغوی پر دې غالۍ باندې کښېنستلی وی، لیکن ده به په ناز و نعمت پیغمبر علیه السلام راوستی، د خپل ځان پر اړخ پر دې غالۍ به یې کښېنولی. او بیا چې کله وفات کیږي نو د ټولو څه اهم وصیت ابو طالب ته دا کوي چې پیغمبر علیه الصلاة والسلام چې دا زما بچی دی د دې به څومره ښه کفالت کوي. او روایت کې راځي چې د عبدالمطلب جنازه اخیستل سوې او پیغمبر علیه الصلاة والسلام د ماشوموالي په زمانه کې په ژړا کې ورپسې دی او درې در قبره پورې په ژړا کې ورسره ځي. بیا د هغې څه وروسته د پیغمبر علیه الصلاة والسلام اکا ابو طالب واخیستی کفالت. د ابو طالب د پیغمبر علیه الصلاة والسلام سره در حد زیات محبت چې په مرض الوفات کې ورته وایي چې محمده چې څه کوې هغه کوه، که کم چا ستا مقابله کوله چې زما په بدن کې وس تواني زه به د هغې په مقابل کې درېږم او ستا حمایت به کوم. نو هغې د پیغمبر علیه السلام سره ډېر محبت و، لیکن چونکې ایمان یې پر پیغمبر نه او عبادت یې د الله تعالی نه کاوی او د پیغمبر پر نقشه اطاعت باندې د پیغمبر زندگی نه تیروله، نو د هغې اخره نتیجه هم په جهنم کې راله، په اور کې راله او په سوځلو کې راله. نو صرف محبت هم سړي ته کار نور کوي. د محبت څخه وروسته دویمه درجه کې د انسان دپاره اطاعت او عبادت د پیغمبر، د الله عبادت د پیغمبر اطاعت دا ضروري دی. لیکن په دې دوه شی هم کار نه کیږي چې زه خو یاره د الله سره محبت ساتم، د الله د رسول سره محبت ساتم او د ورځې دا روژه نسم، د الله عبادت دی او د شپې تراویح کوم، د پیغمبر اطاعت دی. دریم شی بنیادي شی هغه دا دی چې اخلاص دی. اخلاص معنا کل عمل خالص لله، چې عبادت کوي که اطاعت کوي دا به صرف د الله تعالی د رضا په خاطر باندې کوي. که چیرې اخلاص نه وي په سړي کې، په عباداتو په اطاعاتو کې نور نیتونه ځایي، نور مقصدونه ځایي او نور اغراض و مقاصد ورسره ځایي، نو هسې نه چې د انسان هغه عبادت، هغه اطاعت، هغه محبت، هغه ټوله بې نتیجې و بې ثمرې په لاس ورځي. که عبادت کوي که اطاعت کوي د دې کې به د مقصد و غرض صرف د الله تعالی د ذات رضای اخلاص. لکه پیغمبر علیه الصلاة والسلام وایي الناس کلهم هالکون، ټوله انسانیت په تباهي کې دی الا العالمون، یو علما خلاص دي. دویمه جمله والعالمون كلهم هالکون، علما ټوله په تباهي کې دي الا العاملون، هغه علما چې هغوی په خپل عبادت په خپل علم باندې عمل کوي. والعاملون كلهم هالکون، چې عمل کوي هغه هم ټول په تباهي کې دي الا المخلصون، چې دا عمل د اخلاص پر بنیاد باندې صرف د الله د رضا دپاره. والمخلصون على خطر عظیم، او چې کله خلک اخلاص کوي هغوی په ډېره لو خطره کې دي چې نه معلوم زما خاتمه به دغسې در اخلاص، زما زندگی به در خاتمې پورې پر اخلاص باندې تېره سي او که به نسي تېره. نو دریم شی د اطاعت، د محبت او د اطاعت څخه وروسته دریم بنیادي شی د اخلاص دی. ځکه که هر عمل په هر شکل باندې وسي، نو چې کله اسمانو ته پورته کېږي د دې دپاره خپل چینونه دي، د دې دپاره خپل چیک پوسټونه دي، اوه اسمانه دي، اوه چیک پوسټه دي چې د اول اسمان ته ورسېږي ملایکه دروازه نور خلاصوي. د هر انسان د عمل دپاره خپله دروازه ده په اسمان کې او ملایکه دروازه وانه ده، هغې یا راسي ژرې ژرې بوی کې د عمل چې ته د الله د رضا دپاره یې کړی دی که د بل چا دپاره کړی دی، د الله د رضا دپاره کړی دی که د نامه دپاره کړی دی، د الله د رضا دپاره کړی دی که د خانوي ملکۍ دپاره کړی دی، د الله د رضا دپاره کړی دی که د بل چا د خوشحالۍ دپاره کړی دی. که چیرې دې ټولو کې صرف د الله د رضا دپاره وي نو د هغې بوی ډېر صفا ورځي، بیا د اول اسمان دروازه ورته خلاصوي پر دویم اسمانه پورې پورته کېږي. او که په هغې کې په زر نیته کې یو نیت غلط کې راسي نو هغه په یو مرداره په یو بدبویه کفړه کې وپیچل سي او برته راسي د دې عمل کوونکي پر دې مخ باندې وویشتل سي او دا ورته ویل سي چې ضیعک الله کما ضیعنی، الله دې داسې ضایع کړه لکه زه چې دې ضایع کړم. نو دریمه درجه کې د انسان دپاره اخلاص ضروري دی. که هر څومره لوی عمل وکړي، که په خپل کوشش و محنت باندې مځکې و اسمانونه سره یو کې، لیکن چې کله د عمل صرف د الله د رضا دپاره نه وي، که موږ په دې دین باندې پوهېږو په خدای قسم چې د الله په دربار کې د یو بیشته قدر و قیمت نه لري. که یې د چا دپاره او تمه کوې د چا څه، که یې د چا دپاره اجر غواړې د چا څه، که یې د څه دپاره او د عمل نتیجه په کوم شکل غواړې. زه تاسو ته اکثر د حضرت د یزید ابن هارون قول را نقل کوم. یزید ابن هارون دا د صحابه و شاګرد دی، د حضرت ابوبکر قول را نقل کوي.
زه تاسو ته دا خبره ښکاره کوم چې سړی څومره لوی عمل وکړي لیکن چې اخلاص ورکړي نه وي هغې د الله تعالی په دربار کې قبولیت نه لري. یزید ابن هارون وایي چې کله د قیامت میں حضرت ابوبکر به موږ ته نصیحت کاوه. یزید ابن هارون د ابوبکر شاګرد دی او هغې به موږ ته ویل چې کله د قیامت ورځ راسي نو د ټولو څه مخکې 3 کسان راځي. د ټولو څه مخکې اول عالم رافیشي او د الله تعالی دربار کې ولاړ دی. 13,000 قوم د هغې ننداره کوي او د هغې سره حساب و کتاب روان دی. نو الله تعالی ورته وایي چې ما خو تا ته صحت در کړی و، ما تا ته ښه بدن در کړی و، ما تا ته بچان در کړی و، ما تا ته ښه نعمتونه در کړي و، تا زما دپاره د قیامت د میدان دپاره څه کړي دي؟ نو هغه ورته وایي چې زما زندګي ټوله طالبي کې تېره سو او د طالبۍ په نتیجه کې زه عالم سوم، بیا مې زندگی ټوله په درسو کې تېره سو، بیا مې زندگی ټوله په لمنځو کې تېره سو، بیا مې زندگی ټوله په نصیحتو کې تېره سو. زه محدث وم، زه شیخ الحدیث وم، زه فلان وم، زه فلان وم. نو الله تعالی ورته کذبت ای درواغجنه درواغ وایه. دی به ورته وایي چې الله دا ټوله ما ستا د رضا دپاره. الله تعالی ورته ای درواغجنه دا خو دې د دې دپاره وکړي چې خلک ښه عالم راته وایي، خلک مې قدر وکړي، خلک شیخ الحدیث راته وایي، زندګي مې په راحت سي او لوړ نوم پیدا کوم او په خلکو په معاشره کې لوړ مقام پیدا کوم. هغې دې په معاشره کې پیدا کو د هغه دپاره دې کړي دي چې زما دپاره دې څه کړي دي هغه دلته راوړه. د هغې کم نصیبه دپاره هغه کم نصیبه سره د الله تعالی د دربار هېڅ نه وي. نو الله تعالی یو طرف ته ودروي. دویم نمبر مجاهد را مخته کوي، ورته ما خو ښه زندګي در کړې او تا څه کړي دي؟ نو هغې ورته وایي چې زما ټوله زندګي په جهادونو کې وه او ټوله زندګي مې په سنګرونو کې وه او دغه جهادو سنګرونو په نتیجه کې زما شهادت ته نن د شهید په شکل راغلی، دا مې ټول دلې د قیامت میدان له تاله راوړي دي. الله بیا ورته کذبت ډېر درواغجن یې چې څه دې کول په کوم نیت دې کول، منډې دې په څه باندې کولې او ترنډې دې په څه کولې او نوبتونه دې په څه باندې تېرول او په سنګرونو کې په څه باندې اوسېدې. دا خو په دې خاطر چې زه په تربرو کې ښه نوم پیدا کړم او ما ته ملګري په دلاوره شکل باندې وګوري، زما عایشه زیاته سي، زما منصب زیاته سي، په خلکو کې زه ښه نوم پیدا کړم. نو هغې خو دې په دنیا کې پیدا کړو چې زما دپاره دې څه کړي دي هغه راوه او هغې به د هغې کم نصیبه سره یو څه نه وي، صرف اخلاص نشته. حالانکه دغه سړي سره محبت هم د الله او د رسول دی، هغه سړي زندګي هم په دومره مشقتو او عبادتو کې تېره کړې ده لیکن خالص یې د الله د رضا دپاره نه دي کړي. او دریم نمبر به مالدار او سرمایه‌دار رافیش کی چې تا څه کړي دي. هغې به ورته زما خیراتونو، ما غوایي حلالول، ما څه کول، ما څه کول، ما څه کول. هلته دی په خپله سخا کې زکات نسي شمارلی. زموږ هغې خو چې اوس خپل زکات وباسید بیا دی دا وایي چې ما دومره لو عمل وکړي او ما دومره لو سخا وکړله. نه، هلته هغه سخا دی رامخته کوي چې هغې د الله تعالی د حقوقو د فرضي او واجب حقوقو څخه علاوه وي. نو ورته تا څنګه زندګي تېره که ما خو ستا سره هر څه کړي مال او دولت مې در کړی. نو هغې به بیا خپل خیراتونه شماري او چې ما غوایي حلالول، ما مدرسې چلولې، ما دایرې چلولې، ما طالبان چلول، ما علما او مسکینان چلول. الله تعالی ورته یې درواغجنه دا خو دې په دې نیت کول چې زه ښه نوم پیدا کړم. خلک مې دا وایي چې یاره پلانکی ډېر هوښیار سړی دی، ډېر سخي سړی دی او ډېر نیک عمله سړی دی او خلک په ښه نیت باندې درته وګوري، دا خو دې دپاره کړي. پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام وایي هؤلاء اول من تسعر به نار جهنم. د ترمذي شریف روایت دی چې دا هغه کسان دي چې د جهنم اور الله تعالی اول په دې 3 کسانو بلوي چې یا عالم دی، یا شهید دی، یا سخی دی. لیکن د جهنم د استوګنې څخه مخکې به الله تعالی د قیامت په میدان کې داسې رسوا او شرمنده کی چې د ده په بدن کې څومره اوبه دي دا به د دې اوښکو په شکل راتوسي. چې کله د بدن اوښکې ختم شوي الله تعالی به د قیامت په میدان کې دویم ځل شرمنده کی چې په بدن کې څومره وینې دي دا به د اوښکو په شکل راتوسي او ټول اقوام د عالم 13,000 قوم د عالم دا به ننداره کوي ورته ګوري. دریم ځل چې الله تعالی ډېر شرمنده کی نو خو نه په بدن کې اوښکې ستا، نه په بدن کې وینې ستا، نه په بدن کې نور څه ستا. نو آخر به دی دا لاس په دې خوله ته ونسي، دا لاس به چیچي 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 در دې ځای پورې به دا لاس د افسوس څه په خوله باندې نه باسي. یوم یعز الظالم علی یدیه، دا ظالم به دا لاس په دې خوله باندې چخي.
آخر به د الله تعالی دربار کې صدرم د ځل چې شرمندس نو دا د مخ سترګې دا د سترګو تورو سپین دا به پر دې برخو باندې راتوسي 3 میله په 3 میله کې به ټوله قیامت والا تور معلومیږي. دا یوه سترګه به 3 میله داسې معلومیږي 3 میله به داسې معلومیږي دا بله سترګه به 3 میله داسې او 3 میله به داسې او ټوله 18,000 قومه د عالم دا به ټوله ننداره کوي د قیامت په میدان کې. چې کله د شرمندګۍ انتها ته ورسېدی نو آخر به یا الله پر ما باندې رحم وکړه. الله تعالی ورته سره رحم در باندې وکړه ورته رحم دې دا دی بس ما جهنم ته واستوه. نن د قیامت د میدان شرمندګي د قیامت د میدان رسوایی او د قیامت د میدان ذلت دا زما د برداشت سوتلی دی دا زه برداشتولی نسم. زما سره د رحم وسیله دا ده چې به زه اسی جهنم ته ژر ورسېږم. نو چې کم سړی په اعمالو کې اخلاص نه لري او کم سړی اعمال خالص د الله د رضا دپاره نه کوي بیا خو د هغې ته د قیامت د میدان دا رسوایی ګوري. بیا که هر څومره نیک اعمالو کې که علم په داسې پیمانه وکړي چې اسمان ته ځان ورسوي او که جهاد وکړي که شهادت دی که خاني ده که ملکي ده که سخاوت دی دا هر څه چې وکړي بیا د قیامت د میدان دغه رسوایی سړي ته ګوري چې صرف د الله د رضا دپاره د انسان اعمال نه وي. نو ځکه د محبت باندې هم کفایت نه دی. د محبت څخه وروسته د الله تعالی عبادت د پیغمبر اطاعت ضروري دی او په اطاعت او عبادت باندې هم سړی نه خلاصیږي. د هغې درېیمه درجه پر اخلاص باندې ده چې کم عبادت دې در لاس وځي کم اطاعت دې در لاس وځي په هغې کې به د دل و دماغ په دې پورې بند او پیوست دي چې کل عمل خالص لله صرف د الله د رضا دپاره وکړي. د یو عالمه سه یو چا پوښتنه وکړه چې حضرت اخلاص څه ته وایي په اخلاص باندې یو سړی عمل څنګه کوي نو هغه ورته یو شپانه دې لیدلی دی چې هغې په سارا کې د رمې ملګری او د رمې په مابین کې هغه شپانه په نیت وتړي لمونځ کوي او په لمانځه باندې ودرېږي. نو د هغه شپانه د دې پسو څه د صفت کولو څه توقع لري چې د پسونه به زما صفت وکړي زما به تعریف وکړي ما به په ښه نامه یاد کړي لکه هغه شپانه چې د دې پسو څه د صفت او د ښه نامه توقع تمه نه لري دغه رقم یو سړی چې په دنیا کې نیک عمل او عبادت کوي هغې به په دې خپل عمل او عبادت کې د چا څه د ښو تمه او توقع نه لري چې یا به دا سړی صفت وکړي یا به دا سړی ماته په ښه نامه ووایي یا به دا سړی ماته په بزرګ ووایي یا به دا سړی ماته په حاجي باندې ووایي. لیکن که عبادت هم راسي او محبت هم راسي او اخلاص هم راسي بیا خو الله تعالی ډېر قدردان ذات دی. بیا الله تعالی د انسان په لږ عمل باندې د انسان ډېر لوی قدر کوي. قدردان دا معنا چې الله تعالی د بنده عمل قبلوي او قدردان دا معنا چې بیا انسان ته د تمه او توقع ډېر شعور سره کوي. مدینه منوره کې یو صحابي دی حضرت عبدالله رضی الله عنه نوې ځواني د الله تعالی ډېر ښایسته او خوبصورتي ورکړې ده. د مدینې په حوالي او په اطرافو کې اوسیږي. یو ورځ د ملګرو سره رالی مسجد نبوي ته. د پیغمبر علیه السلام روحاني معجزه دا وه چې کوم چا به پیغمبر علیه السلام سترګې مبارکې ولیدې یا به د پیغمبر د خولې څخه د قرآن څو آیاتونه واورېدل چې الله تعالی به ژوندی زړه ورکړی و هغې به د ایمان قبلېدلو بغیر نه سو پاتېدلی. چې کله مسجد نبوي له رالی نو پیغمبر علیه السلام یې ولیدی د پیغمبر علیه السلام د خولې څخه د قرآن آیاتونه واورېدل نو پر هغه ځای باندې اسلام قبول کړي. نوجوان دی چې کور ته رالی په کور کې فلار نه لري په کور کې یوه مور ده او د اکا سره په کور کې اوسیږي. نو یو څو ورځې اکا چونکې مشرف اسلام نه دی په کور کې بل څوک مسلمان نه دی نو یو څو ورځې دغسې غلی د خپل اسلام ساتي پټې ساتي. لیکن کتابو کې لیکي چې دوه شی نسي پټېدلی یو عشق نه پټېږي یو مشق نه پټېږي. اسلام څه دی د رسول الله عشق دی دا پټېدی نسي. آخر کور کې اسلام او مسلمانی ښکاره سوله. نو اکا راوبالی ورته ویې بچیه دا دې څنګه عمل شروع کړی دی؟ نو د ښکاره ورته ویل چې ما پیغمبر علیه السلام سره ملاقات کړی دی د هغې پر لاس ما بیعت و کلمه ویلی ته زه مسلمان یم. اکا چونکه په اسلام مشرف نه دی نو اکا دی په ډېرو ناز و نعمت کې رالوی کړی دی او ده ته یو ځل الله ډېره خوبصورته ځواني ورکړې ده بیا به د ده د لباس او د ده د خوشبویي او د ده د حسن و د زینت به اکا ډېر خیال ساتي.
ورته اکا ورته بچی ډیر می نازولای په ډیرو نازو کې مې رالوی کړی لیکن د ټولو سلوی سلم ما ته دارا کول سو چې تزما په مقابل کې نن ودرې دي چې زکه ملي قدر ته کښوم پر هغه باندې نه را سره ځي نو یا به اسلام پرېږدي یا به زما د کور وځي بس دا دوی لارې لیکن اسلام چونکې د محمد رسول الله عشق دی هغه به څنګه پرېږدي نو حضرت عبدالله رضی الله عنه ورته اکا جانه د کور سوتلو ته تیار یم لیکن اسلام نسم پرېښولی اسلام څنګه اسلام پرېښولو ته تیار نه یم دا اکا چې کله ته مو وختلو نو یو ځل یې په دې کور کې وډباوی چې خپل خښه مې ورباندې وکښی باره در دروازه راوستی باره ورته وایي دا لباس دی زما لباس پر بدن دی دا لباس راوباسه باره دا لباس یې وایستی باره یې لڅ لغړ کړي او باره د دروازې څخه پورې واهی دروازه یې دننه پسې بنده کړه چې زه اوس چې زه پر هغه باندې ځم هغه مور غریبه چونکې زنانه ده او ټوله زندګي د دې خپل د دې بچي د اکا سره زندګي تېره سوې د هغې څه ویلی نه سي لیکن د هغې زړه ډېر درد پر دې بچي باندې وکړي نور څه نسته باره د خپل د سر پړونه در دې دیوال ور وغورځوی چې بچي دا خو پر دې بدن باندې وپېچه نور چې پر هره ځای زما نور څه په وس کې نسته نو هغه بچي چې د مور پړونه یې ونیوی باره د مور پړونه یې راواخیستی پر دې مابین یې سره دوه ځایه کړي نیم یې پر دې بدن باندې د سطر او د لنګ په شکل راوپېچی او نیم یې پر دې وژو باندې واچاوی نو ځکه د ده نوم په ټولو صحابو کې ذوالبجادین دی بجادین عربي کې دوو چادرانو ته ویل کېږي هغه عبدالله چې د هغې پر بدن باندې دوه چادران د ځانه سره په نیمه شپه کې اکا د کوره ویستی حیران دی چې اوس څه وکم پر کومه باندې ولاړ سم چاله ورسم نو آخر چې په کوم ځای کې سودا سوې ده د عشق نو زړه یې دا غوښتی چې هغې ځای ته ځان رسوم نو را روان سو شپه یې ټوله راووله سهار مدینې منورې سهار وختي کې د سپېدو په ټیم کې مسجد نبوي له راغلی پیغمبر علیه صلات وسلام چې کله لمونځ وکړی نو دی په صف کې ناست دی چې کله یې نظر ورباندې ولګېدی نو دستي یې دا د ده د مظلومیت نقشه په دماغ کې وګرځېدله چې شاید د عبدالله سره په کور کې څه سوي د لمانځه څه وروسته حضرت عبدالله ملاقات وکړی پیغمبر علیه السلام ته خپل داستان بیان کړي چې ما باندې دا مشقتونه راغلو پیغمبر علیه صلات وسلام ورته د نن څه وروسته زما بچی د نن څه وروسته به زما په طالبانو او اصحاب صفو کې ستا زندګي تېرې شي نو نوجوان دی د هغې څه وروسته مسجد نبوي کې زندګي تېروي یو ورځ به کله کله جوب شي جذبه راغله نو ذکر او د قرآن تلاوت به یې لږ په زوره کوی حضرت عمر رضی الله عنه یو ورځ دروازه باندې ورننوتی بره یو خبر ورته وکړل ورته د قرآن څوکه وایه پیغمبر علیه السلام په سب کې واورېدله بره ورته راولاړ سو ورته عمر عبدالله ته به څه نه وایه په خدای قسم چې څه کوي ټوله په اخلاص باندې کوي هغه ټوله یا د الله د رضا دپاره کوي او هغې ټوله خالص د الله د ذات په خاطر باندې کوي عبدالله ته به څه نه وایه څه زمانه وروسته پیغمبر علیه صلات وسلام جهادي سفر کې وځي نو د پیغمبر اصحاب صفه دي د پیغمبر سره روان سو طالبان دي په جهادي سفر کې چې کله در یو ځای پورې ولاړو نو فلاره کې حضرت عبدالله رضی الله عنه ناجوړه سو چې کله ناجوړه سلو نو پیغمبر علیه السلام ته معلومات راغلی چې عبدالله ناجوړه دی پیغمبر د خپلې خیمې څخه ډېر چابک ورله راغلی چې راغلی حضرت عبدالله رضی الله عنه ډېر بیمار دی او د بیمارۍ په آخري حالت کې دی باره د سر مبارک راواخیستی پر دې زنګانۍ کښېښوی او د عبدالله پر دې سر باندې د شفقت لاس ورتېروي او په دې ژبه یو ځل تسلی ورکوي چې کله د هغې حالت ډېر سخت دی نو پیغمبر په دې خپله خوله باندې د کلمې تلقین ورکوي تاسو ګورئ الله تعالی د انسان د عمل قدر کوي هغې د دین په خاطر باندې مور و پلار و قریبان ټوله پرېښول لیکن الله تعالی د هغې داسې د عمل داسې قدر کوي چې په ټولو صحابو کې واحد صحابي دی چې په داسې حالت کې وفاتېږي چې سر یې د پیغمبر علیه السلام پر زنګانه پروت دی او په داسې حالت کې وفات کېږي چې د سترګې د پیغمبر پر مخ باندې لګېږي او په داسې حالت کې وفات کېږي چې د کلمې تلقین په خپله پیغمبر علیه السلام ورکوي او په داسې حالت کې وفات کېږي چې پیغمبر یې پر دې سر باندې د شفقت لاس ورتېروي دا د هغې عمل قدر الله تعالی په دې شکل باندې وکړي پیغمبر علیه السلام صحابو ته وایي چې عبدالله وفات سو ورته تاسو غسل ورکړئ چې کله غسل ورکول نو پیغمبر علیه صلات وسلام باره د وژې پټو ورکړئ وایي عبدالله زما بچی دی په دې پټو کې کفن وله ورکړئ
هغې د دین په خاطر باندې لباس په خپل کور کې پرې شوی، لیکن د هغې اجر او د هغې بدله الله تعالی په داسې شکل ورکوي چې د هغې کفن د محمد رسول الله په پټو کې راځي. د محمد رسول الله د بدن سره چې کم شی لګېدلی دی، زموږ د عقیده ده چې هغې در بیت الله مفضل دی، هغې در بیت المقدس مفضل دی، هغې در عرش مفضل دی، د هغې در لوح و قلم و در کرسي مفضل دی. چې کله هغه اوسو د پیغمبر علیه صلات وسلام په معیت و ملګرتیا کې بدله په دې شکل باندې الله تعالی ورکوي. او چې کله قبر ته شوه کېږي نو پیغمبر علیه السلام ورته وایي تاسو ودرېږئ، عبدالله زما بچی دی، زه د عبدالله سیمه. پیغمبر د شرع مسله دا ده چې خپل قریب قبر ته شوه کېږي، قریب ور شوه کوي. پیغمبر علیه صلات وسلام صحابو ته وایي عبدالله زما قریب دی، زه قبر ته شوه کېږم. حضرت عمر رضی الله عنه جثه و لاش ورکوي. نو پیغمبر علیه السلام ورته وایي عمره په ډېر احترام و قدر باندې دا خپل ورور دی قبر ته راشه وکړه. پیغمبر علیه صلات وسلام مې قریب دی چې هلته قریبان پرې شوي، دلته د هغې بدله په دې شکل ده چې د ټولو څه لوی قریب پیغمبر دی. چې کله په قبر کې پیغمبر علیه السلام کښې شو یو څو جملې وایي. حضرت عمر رضی الله عنه ډېر تمنا او شوق ښکاره کوي. صحابو ته وایي کاش د عبدالله پر ځای نن عمر وای او په دې قبر کې عمر ایښول سوی وای او هغه جملې د پیغمبر د خولې څخه د عمر دپاره وتلي وای. صحابي ورته وایي حضرت عمر ته وایي د الله رسول څه ویل، څه دعا یې کوله؟ دی ورته وایي د الله رسول دا ویل چې یا الله زه د عبدالله سره راضي یم، ته د عبدالله سره راضي سه. نو مقصود می دا ده چې کله محبت د انسان په دماغ کې راسي او د محبت سره د الله عبادت او د رسول الله اطاعت راسي او د اطاعت دویمه درجه اخلاص چې کوم عمل صرف د الله د رضا لپاره راسي، بیا خو الله قدردان دی، بیا ستا د دې ډیر لږ عمل قدر الله تعالی په ډیر لوی شکل باندې درکوي. زبیده خاتون د هارون رشید د کور زنانه او ډیر نیک زنانه، هغې به په خپل کور کې 300 حافظان ساتلي چې په 4 ساعته کې د دې کور د قرآن د وینا څخه خالي نشي. د هغې به خپلې ډیپټیانې لګېدلې د تلاوت. چې کله هارون رشید یو ورځ خوشحاله دی نو خاوین چې د زنانې څخه خوشحاله سي نو زنانې ته کله دا وایي چې زنانې ستا کومه تمنا در پوره کړم. نو یو ورځ هارون رشید زبیده خاتون ته وایي کومه تمنا غواړې؟ دا ورته وایي چې ما اورېدلی دي چې خلک حج لځي نو په حج کې په لاره کې ډېرې تندې راځي او په لاره کې ډېرې لوږې راځي او د تندې په خاطر خلک ډېر حاجان ډېر پریشان وي، نو ته به د دې ځای څخه نهر روانوې در عرفاته پورې به رسوي چې د دې دپاره چې د حاجانو د اوبو بندوبست په حاجانو ته په اوبو کې څه مشکلات نه وي. د هغې په تمنا باندې د بغداد صدر عرفاته پورې نهر بوت او در اوسه پورې دغه نهر اثار شته، ځای پر ځای پر لیکلي نهر و زبیده. ځکه اوبه مسلمان ته ورکول دا ډېر لوی عمل دی. پیغمبر علیه السلام وایي قیامت په میدان کې به یو جهنمي جنتي در لاس ونسي. جنتي به ورته وایي زه تا نه پېژنم ته څوک یې؟ دی به ورته وایي زه هغه سړی یم چې تا ته مې یو ګیلاس اوبه در کړي دي، د خدای په خاطر زما شفاعت وکړه. دغه یو ګیلاس اوبو په خاطر به هغه جنتي د جهنمي شفاعت کوي. لیکن هغې د بیت الله ټولو حاجانو ته د اوبو بندوبست وکړي. چې کله وفات راغلی نو زبیده خاتون چې وفات سو یو خادم یې په خوب کې ویني چې الله څه در سره وکړو. وایي زما د ټولو اعمالو لوی عمل نهر ولو، لیکن چې کله د الله دربار ته پیښ شوم الله راته وایي چې نهر به تاسو خود جوړوئ، ستاسو سره د بیت المال پیسې وي. دا وایي چې زه ډېره پریشانه شوم چې نهر مې د الله په دربار کې قبول نه دی، نو زما به کوم عمل قبول وي؟ و اخر الله راته چې بس د یو عمل قدر دی ما وکړي. یو ورځ د روژه مات وخت دی، پر تا باندې ډېره لوږه غالبه ده او تا ګوله جوړه کړې ده او دې خوله ته دې نیولې ده او د مسجد څه اذان نارس، ستا په دې وخت کې پر دې سر باندې پړونه یې نسته، د سره څه شوه سوی دی، تا دا سوچ وکړې چې اذان کېږي زما پر سر باندې پړونه یې نسته، نو دا د یو قسم بې ادبي وبلله، ژر دې ګوله برته پرېښوله، دا پړونه دې پر سر راکش کړې، د هغې څه وروسته دې دا ګوله خولې له یوړه، دا پړونه یې پر سر راکشول دا دې د اخلاص په خاطر بس دغه یو عمل دې ماته قبول دی، د دې په خاطر ته جنت لځي، د دې په خاطر ما ستا مغفرت وکړې او د دې په خاطر ما ستا سره احسان وکړې.
نو مقصود می دا دی چې ګوره چې کله د انسان په اعمالو کې اخلاص راسي بیا خو د انسان الله تعالی قدردانه دی د الله تعالی د انسان ډیر لږ عمل د الله خپل دربار کې په ډیر لوی عمل باندې ورقبلوي لیکن د اعمالو دپاره ضروري شی اخلاص دی چې اعمال به صرف د الله د رضا دپاره ریاکاري به نه پکښې علماو لیکلي دي چې اخلاص په کم عمل کې نه سړی کې ریاکار وي او هغه عمل د الله تعالی په دربار کې څه قدر نه لري د هغې علامې څه د ریاکاره نښانې څه په معاشره کې علماو یې 3 نښانې لیکلي دي یوه نښانه د ریاکاره دا ده چې د کوم چا په عمل کې اخلاص نه وي د هغې غریب په د خلوت او جلوت کې ډېر فرق وي خلوت معنا یوازیوالی جلوت معنا د خلکو په مابین کې کېدل چې د خلکو په مابین کې څه کوي د یکړ هغه نسي کولی چې د خلکو په مخ کې کم لمونځ کوي یکړ هغه لمونځ نسي کولی چې د خلکو په مخ کې کم خیرات کوي یکړ هغه خیرات نسي کولی چې د خلکو په مابین کې کم نیک عمل کوي یکړ هغه نیک عمل نسي کولی چې کم لمونځ زه په دې مسجد کې کوم خلک مې ویني چې یکړ په کور کې ولاړم بیا هغه لمونځ نه کوم هغه سجده نه کوم په هغه شکل باندې مې رکوع نه نو د دې معلومه دا ده چې دې غریب چې په مسجد کې څه کړي دي هغه هم بې ثمرې دي چې کم خیر و خیرات زه د خلکو په مابین کې کولی سم چې ما خلک ویني زما نوم کې لیکل کېږي او ما ته رسید راکول کېږي هغه خیرات بیا چې د مسجد په یو کونج کې فقیر ولاړ هغه خیرات هلته نسم کولی د دې معنا دا ده چې هغه خیرات هم بې ثمرې او بې نتیجې دي نو یوه علامه د ریاکاره دا یي چې د چا په عمل کې اخلاص نه وي د هغې په دې خلوت او جلوت کې ډېر فرق سره وي دویمه علامه علماو دا لیکلی ده چې د هغې زندگی کې دا شی ډیر محبوب و خوښ چې هغې د مالدارانو سره د تعریف او د صفت توقع لري ګرده زندگی کوشش دا چې پلانکی سړی زما صفت وکړي پلانکی مالدار زما صفت وکړي پلانکی مشر زما صفت وکړي پلانکی خان زما صفت وکړي پلانکی ملک زما صفت وکړي ګورئ چې کم سړی ریاکاره دی د هغې هم صفتونه خلک کوي او چې کم سړی مخلص دی د هغې هم صفتونه خلک کوي د ریاکاره زړه په صفتو کولو کې باغ او خوشحالي ښکاره کوي او د مخلص سړي زړه په صفتو کولو کې هغې د ژړا او د غم سره مخامخ کېږي او چې کم سړی په خپلو اعمالو کې د بله څه د نیکو توقع لري د صفتو توقع لري نو په دې باندې پوه سو چې د هغې غریب اعمال ټوله ضایع دي او درېیمه علامه یې دا لیکلی ده چې پر عمل باندې استقامت و دوام نه لري چې معمولی رکاوټ رالی یا تربرګلوي مخله راله یا د پیغور ځای مخله رالی یا د رواج ځای مخله رالی یا د خانۍ ځای مخله رالی یا د نیکنامۍ ځای مخله رالی یا د ښه نامه ځای مخله رالی یا د شهرت ځای مخله رالی یا د منصب ځای مخله رالی بیا د ده هم دین پاته دی هم نیک عمل دین پاته دی هم د خدای رضا ځینې پاته ده بیا دی په تربرګلوي باندې ګډ سو بیا دی په رواج باندې ګډ سو بیا دی په پیغور باندې ګډ سو چې کم سړی په خپله زندگی کې پر دې اعمالو باندې دوام نه لري پر دې اعمالو باندې استقامت نه لري د دې معنا دا چې هغه اعمال چې د کړي دي هغه هم د اخلاص او د الله د رضا په خاطر باندې نه دي لکه دا اعمال چې دله په ښه نه ورځي نو هغه اعمالو د ښوالي به هم باید سړی تمه نه وکړي لیکن دا یوه خبره کوم چې دغه اخلاص د سړي د زړه څه ولې ختمیږي دا ریاکاری چې په انسان کې راځي د دې بنیاد څه دی د کومه ځای را شروع کېږي ولې راځي په انسان کې د دې بنیاد څه دی د دې منشأ څه ده د کومه ځای څه د دې ابتدا کول کېږي چې دغه ځای څه سړی وار په وار په ریاکاري کې راځي د دې منشأ او بنیاد دا شی دی چې د انسان په زړه کې د الله تعالی عظمت د الله تعالی محبت کم سي نو د هغې نظر بیا د الله تعالی د ذاته څه د مخلوق طرف ته اوړي او چې د کم چا په زړه کې د الله تعالی عزت او محبت په پوره پیمانه باندې د هغې نظر بیا د الله تعالی د ذاته څه د مخلوق و طرف ته نه اوړي او د الله تعالی په دربار کې د ټولو څه بدترین عمل دا دی چې یو سړی یو کار د خدای پر نامه باندې کوي لیکن په نیت کې غرضونه نور څه را روان دا یو قسم د الله تعالی د ذات توهین بلل کېږي دا یو قسم د الله د ذات سره مذاق بلل کېږي دا یو قسم د الله د ذات سره مسخره بلل کېږي او الله تعالی ته په ټولو اعمالو کې مبغوض ترین عمل دغه چې لمونځ کوې ولاړ د الله دپاره لیکن په نیت کې د نور څه دي
او خیرات کوي نیت د الله د پاره کوي او ظاهرا د شکل د الله ور کړی دی لیکن په نیت کې د نوري خبرې الله تعالی په ټولو اعمالو کې پر دې باندې انسان ته ډیر په غوسه کیږي علماو د دې مثال لیکلی دی یو سړی یو بادشاه د یو ډیر لوی دربار جوړ کی په هغه دربار کې یو سړی ځان ته راوبولي و د خپل حضور ته ودرېږي او هغه سړی ته وینا کوي هغه سړی ته کلام کوي هغه سړی ته څه وایي لیکن دغه سړی توجه د طرف ته نه برابره دغه سړی نظر د طرف ته نه برابر دغه سړی مخ ود ته نه هغه سړی د سترګو بیخو بل طرف ته ګوري د پر خبره ګرځي غوږ نه نسی دا د دې بادشاه بدترین توهین بلل کیږي او په کنج کې د دربار یو حبشي غلام ولاړ دی بدرنګ غلام ولاړ دی دا سړی د باچا بد ځای د سترګو در بیخو هغه ته ګوري او توجه یې هغه طرف ته ده او سر یې کشکړی پر هغه طرف دی او غوږ یې د هغه چا پر خبره باندې نیولی دی ایا دې ته به د باچا په کوم شکل سزا ورکړي چې سړی ته خو په ما باندې توهین کوي ته خو زما بې عزتي کوي ته خو زما سره مذاق کوي ته خو راغوښتی ما یې لیکن ستا نظر او توجه پر چا ده نو دا غره کم چې کله ته خیر کوي خیرات کوي چې کله ته لمونځ کوي او چې کله ته عبادت کوي او چې ته نیک اعمال کوي ولاړ د الله تعالی وذات دی او د الله سره کلام کوي او د الله د ذات دپاره کوي او دلته د نظر د مخلوق په طرف ته دی نو نعوذ بالله دا هغه څوک کولی شي چې د چا په زړه کې د الله تعالی عظمت نه وي چې د کم چا په زړه کې د الله تعالی سره محبت نه وي او نعوذ بالله دا د الله د ذات یو قسم توهین او د الله د ذات یو قسم سپکاوی بلل کیږي او د الله تعالی د ذات توهین چې څوک کوي نو الله تعالی هغه ته داسې سزا ورکوي چې هغه به بیا د قیامت په میدان کې جهنم د ځان دپاره رحم او وسیله بولي چې الله بس ما جهنم لواسته او بیا ستا زما سره رحم او وسیله ده نو عظمت د الله تعالی چې د چا په دماغ کې رالی او محبت د الله تعالی چې د چا په دماغ کې رالی د دې مثال داسې دی لکه لمر چې راښکاره سي د لمر سره ستوري ټوله نهامیږي دا رقم د الله محبت او عظمت چې د سړي په دماغ کې رالی بیا د انسان د نظره سره نور مخلوقات ټوله غایبه کیږي بیا چې کوم څه کوي هغه به د الله د ذات لپاره کوي لیکن چې په زړه کې د الله عظمت او محبت نشته بیا چې د هر چا دپاره وکړو د هغه دپاره وکړو چې کله انسان د الله تعالی په ذکر او اذکار کې راسي او په انسان کې ایمانی قوت مضبوط سي نو د انسان په زړه کې د الله عظمت مضبوط سي او چې کله د انسان په زړه کې د الله تعالی عظمت مضبوط سي د انسان نظر د مخلوقاتو سره مکمل را کنټرول سي بیا چې هر څه د انسان د لاس څخه وځي هغه صرف د الله د رضا لپاره لکه د صوفیای کرامو په اصطلاح کې دې ته وحدت الوجود وایي وحدت الوجود دا معنا چې هغې ته بیا په ټولو کائناتو کې د الله د ذاته بغیر بل شی نور معلومیږي که عبادت کې هم صرف د الله ذات دی او که نیک اعمال کې هم صرف د الله ذات دی که خیر و خیرات کې هم نیک د اعمال ذات او کله کله خو د صوفیاو په اصطلاح کې سړی دید حتی ورځي چې د الله د ذاته بغیر بالکل بل څه په نظر نه ورځي هغه خو چې بیا اسمان ته مو ګوري وایي دا زما رب دی ځکه د الله د ربه بغیر به ته شی په نظر نه ورځي چې غره ته وګوري هم وایي دا زما رب دی او چې کله مځکې ته وګوري هم وایي دا زما رب دی په صوفیه کرامو کې د حضرت منصور حلاج په حالاتو کې لیکلي دي چې کله د وحدت الوجود مسلې ته ورسېدی په کائناتو کې د الله تعالی د ذات بغیر بل څه نور معلومېدل برای یو چاته وکتل الهذا حق دا خدای دی دویم ته وکتل د خدای د ذات بغیر بل شی نور معلومېدی الهذا حق اخر چې یو ځان ته وکتل انا الحق زم خدایم نو د وحدت الوجود په مسله کې هغې باره د خدایي دعوه وکړه حضرت جنید بغدادي دی حضرت ابوبکر شبلی دی او د وخت ټول علما ور باندې راوغورځېدو پر دی د کفر فتوا ولګول او د بادشاه سره ملګري سولو نو پر ده باندې د قتل حکم صادر کړي چې دا سړی به په ډبرو سنګساري شي بادشاه د وخت د علماو په خبره رالی نو باره حضرت منصور حلاج جیل ته ور واچوي په کم جیل کې چې اوسېدی د ورځې 1000 رکعاته نفله ده د عبادت وایي کم جیله چې رالی اوله شپه دی په جیل کې نسته ټول سپایان ورپسې وګرځېدو سهار چې سلو نو دی ښکاره سو په جیل کې دویمه شپه چې په کم جیل کې رالی ټوله جیل نسته پر هغه مځکه سپیره ولاړه او درېیمه ورځ دی هم دی جیل هم دی په جیل کې شپه تېره کړه مریدانو پوښتنه ځینې وکړه چې حضرت اوله شپه څه وه دویمه شپه څه وه درېیمه شپه
نور د اوله شپه د پیغمبر علی السلام خدمت له ورغلی نو ځکه زه الته ورته دویمه شپه پیغمبر علی السلام زما ملاقات له راغلی نو ځکه نجیلو نڅو بس او درېمه ورځ زه د الله د حکم او د شرع د فیصلې په خاطر خپل جیل ته رالم او دلته ناستم او د الله د حکم په د فیصلې په انتظار باندې وایي چې کله بادشاه په درو باندې واهه 300 درې بادشاه امر ور باندې وکړي او چې کله به په دوره باندې واهه نو هغه درې بناره کې چې ابن منصور چې کم سړی دوره غورځي نو هغه وایي زما په خدای قسم ما د هرې درې صدا اورېدو چې ابن منصور لا تخف ای ابن منصور د چا سم بیریش وایي چې په کوم ورځ باندې یو چا حضرت عطا رحمه الله پوښتنه کوي چې حضرت عشق څه ته وایي ورته نن سبا بل سبا بدر معلوم سي چې عشق څه ته وایي چې کوم ورځ نن ور یاد کړو په دې ورځ کې د 500 چې کوم ورځ سبا ور یاد سوی د پاغ ورځ باندې په ور اوس بزلس یریس او چې په کوم ورځ باندې بل سبا ور یاد سوی د پاغ ورځ کې د بدن یری په دریا باندې ګډې شوی بار ورته بس عشق دا شي دیای چې په کوم ورځ د بدن یری په دریاب کې وغورځول سولې نو د خادم ورمنډې کله د ګودړې اجر و دریاب ته وغورځول دغه د وصیت ورته کړو چې کله زما د بدن یری دریاب ته وغورځي نو دریاب دومره په جوش کې راځي چې ټوله بغداد بغرقي نو تاسو به د هغې څه د آرام او د پناه په خاطر زما د بدن ګودړی د دریاب ته وغورځوي وایي چې کله د بدن ګودړی د دریاب ته وغورځولو دریاب په جوش کې راپورته سولو هغه د بدن ګودړی چې دریاب له ورله دریاب برته آرام حضرت داود توسی رحمه الله لیکلی دی ډېر لوی ولی دی هغه وایي د قیامت په میدان کې به حسین منصور ابن حلاج هغه په داسې زنځیرانو کې راپېښېږي او ملایکو به نیولی په دې خاطر به یې لکه نه چې د جوش جذبې په خاطر د قیامت ټولو میدان زیر و زبر نسي نو مقصود مې دا دی چې دا ریاکاری چې د انسان په دماغ کې راځي او یا د اخلاص کمی د سړي په دماغ کې راځي د هغې بنیاد دا چې د انسان په زړه کې د الله تعالی عظمت ډېر کمی او د انسان په زړه کې د الله لویي ډېره کمی د انسان په زړه کې د الله تعالی د ذات جلال او خوف ډېر کمی نو د هغې نظر بیا د الله تعالی د ذات څخه پر مخلوق باندې ډېر لګېږي هغې چې بیا څه کوي غریب د الله د ذات لپاره دونه نه کوي لکه د مخلوق د خوشحالۍ لپاره چې کوي اوس د دې آخرنی علاج به څه چې د الله تعالی عظمت د الله تعالی محبت به سړی په دې دماغ کې څنګه راولي د دې دماغ دا دی چې د دې علاج دا دی او د دې ذریعه دا ده چې د الله تعالی د نعمتونو فکر کول چې الله تعالی پر ما باندې څومره نعمتونه کړي دي یو دماغ الله تعالی ما ته راکړی دی چې کم خلق د دې دماغ څخه محروم دي تاسو وګورئ په دې بازار کې هغوی د لیونیانو په شکل په کم شکل زندگی تېروي او چې یو دا دوی سترګې الله تعالی د نعمت په شکل ما ته راکړي دي چې ټوله کائنات د دې جواب نشي پیښولی که یو سړي ته د ټولې مځکې د کورې حکومت ورکوي ورته دا دوی سترګې در څاخم زما په عقیده کې خو دا سړی عاقل نه بلل کېږي چې هغوی دې سودا کولو ته تیار سي چې خپلې دوې سترګې ورکړي د ټولې دنیا حکومت نو د ده د دې دوو سترګو جواب د ټولې دنیا حکومت نه لري او د ده ژبه څه کوي د ده غوږونه څه کوي د ده لاسونه څه کوي د ده پښې څه کوي نن تا ته الله تعالی بچي در کړي دي نن تا ته الله تعالی کور در کړی دی نن چې کم خلک د بچانو څخه محروم پاته دي هغوی په کم شکل زندگی تېروي په څومره پریشانی کې د هغو ژوند تېرېږي چې کم خلک د کوره سم خدای پاک لرې ساتلي د هغوی په قسمت کې کور نشته تاسو ورځئ د هغوی زندګي څنګه ده لیکن ای کم نصیبه تا ته الله تعالی دا ټوله درکړي دي لیکن د هغې باوجود ته د الله تعالی د ذات دومره توهین کوي چې څه کوې د الله تعالی پر ذات دی نظر نه دی پر مخلوق باندې دی نظر دی نو د الله تعالی د ذات د نعمتو فکر کول حضرت سعدی رحمت الله علیه هر نفسی کی فرو می رود ممد حیات است و چون بر می آید مفرح ذات است فرض در هر نفسی دو نعمت موجود و بر هر نعمت شکر لازم دا هر سا چې ته لاندې کشې د انسان زندگی په اوږدېږي او دا هر سا چې ته برته راکاږې د انسان زړه په خوشحاله کېږي
او زندگی اوږدېدل او زړه خوشحاله کېدل دواړه نعمتونه دي. نو په دې هره ساه کې الله 2 نعمت درکړي دي او پر هر نعمت باندې شکر در باندې واجب دی. نو ځکه د الله تعالی په نعمتو کې فکر کول، د الله تعالی په احساناتو کې فکر کول او د خپل ځان په تقصیراتو کمی کې فکر کول چې ما د الله تعالی د ذات لپاره څه کړي دي. الله تعالی زما سره دومره احسانات دي، لیکن د هغې باوجود زه د الله تعالی د ذات توهین کوم، زه د الله ذات ته په سپک نظر ګورم او زه د الله تعالی د ذات سره استهزاء او مذاق کوم. په لمانځه باندې د الله تعالی و ذات ته ولاړم، لیکن نظر مې پر چا دی. خیر و خیرات الله د ذات لپاره کېږي، لیکن زه کوم د چا لپاره. نو د الله تعالی په ذات کې فکر کول لکه شکر و نعمت های دو چندان کی نعمت های تو موږ به ستا د نعمتو شکر ادا کو، لیکن عذر و تقصیرات ما چندان کی تقصیرات ما. نو د خپلو تقصیراتو فکر کول او د الله تعالی په نعمتو کې فکر کول او په زړه کې د الله تعالی محبت ساتل او د محبت سره وروسته د الله تعالی او د رسول پر عبادت او پر اطاعت چلیدل او اطاعت او عبادت د اخلاص او د للهیت په خاطر باندې کول. بیا خو الله تعالی قدردان دی، د انسان پر ډیر لږ عمل باندې الله تعالی انسان ته ډیر لوی اجر او مزدوري ورکوي. الله تعالی دې زموږ تراویح قبول کړي، الله تعالی دې زموږ دا روزې قبول کړي، الله تعالی دې زموږ عبادتونه قبول کړي، الله تعالی دې هغه عبادات وګرځي چې د اسمان دروازې ورته خلاصې کیږي، الله تعالی دې هغه عبادات نه ګرځي چې په خپل روزو تراویح ورته پر دې مخ باندې وشتل کیږي. او روزي او تراویح موږ ته دا شرا کوي چې الله تعالی دې داسې ضایع کړه لکه زه چې دې ضایع کړم. بعضې خلکو د دعا درخواست کړی دی، هغوی ته به دعا کوو او دې ملګرو ته چې کم چا په دې ختم کې زموږ سره شرکت کړی دی هغوی ته به دعا کوو. او د دې څه وروسته زموږ تراویح صرف پر دې ختم، اوس دا یو سنت پر ځای سو، قرآن کریم ختم سو، لیکن ګوره تراویح هره تراویح د روژې سره جلا سنت ده. لکه پر دې تراویح باندې ستاسو د پاره پر هره سجده باندې 1500 نیکۍ دي، سبا او بل سبا او بل سبا در اخري ورځې پورې چې تراویح کیږي پر هره سجده باندې 1500 نیکۍ دي. ما درته وې د دې خیره څه چې کوم څوک ځان بې نصیبه کوي هغه د الله تعالی په دربار کې بې نصیبه لیکل سوی. لکه دا د پیغمبر قول دی، ولا یحرمها الا محروم، د نیکو اعمالو څخه هغه څوک بې نصیبه ګرځي چې الله تعالی محروم بې نصیبه لیکلی. نو د دې خیره څه ځان مه محرومه کوئ، ځان مه بې نصیبه کوئ. چند تراویح به او دا زموږ ستاسو دپاره د ډېر لوی اجر څه ذریعه ده، د ډېر لوی ثواب ذریعه ده. دا اجر او ثواب بیا په عامو اعمالو کې موږ نسو پیدا کولی. بیا خاص کر دا د لیلة القدر شپې دي، که دا یوه شپه الله تعالی موږ او تاسو ته عبادت په نصیب راکړي. نن 15 ده، بله ورځ 29 ده، بله ورځ 29 ده، دا 3 ورځې پاته دي. نو غالبا در 1000 میاشت عبادت را افضل دی او 1000 میاشت عبادت دا غالبا 4-8 کاله کیږي. که یو سړی دا یوه شپه عبادت وکړي دا د قرآن فیصله ده چې در 4-8 کاله عبادت د ده دپاره افضل و خیر دی، خیر من 1000 شهر. لیکن عبادت دام نه دی چې ټوله شپه پر لمانځه ودرېږي. کور ته چې ولاړې د کور بچان دي ته یو ساتکۍ تلاوت د قرآن کریم وکړي، د هغه څه وروسته آرام وکړي چې کله پیشلمي له راپورته چې خپلو بچانو او زنانو ته یې څه تلاوت وکړي، یو څو رکعت لمونځ وکړي، راسه د مسجد لمونځ وکړه، الله تعالی دا ټوله شپه په عبادت کې در ولیکله. کم سے کم که دا نسې کولی، ګوره د الله تعالی رحمت په خدای قسم یو بانی درته غواړي. کم سے کم دومره خو وکړه د خپل بچان راوله ماخستن لمانځله، ورته په لمانځه کې په جومات کې شریک سي، په تراویح کې شریک سي، په عبادت کې شریک سي. ځکه د پیغمبر حدیث دی چې کم چا د ماخستن لمونځ په جماعت باندې وکړي د هغې نیمه شپه په عبادت کې ولیکل سوه چې دا نیمه شپه پر عبادت ولاړ دی. بیا راسه د سهار لمانځله په پابندي باندې جماعت له راسه چې کم چا دویم سهار لمونځ په جماعت باندې وکړي، د پیغمبر حدیث دا دی چې د هغې دویم نیمه په عبادت کې ولیکل سو. صرف د ماخستن او د سهار لمونځ به پر جماعت کولی سي. نو دې پر ځان باندې لازم کا چې دا لمنځونه به په جماعت کوم، دا شپې به په عبادت کې تیروم او دا د لیلة القدر مبارکې شپې دي. که د یوه شپه عبادت الله تعالی ته قبول سو، ستا د ټولې زندګۍ بیړه پار سو. ما درته ویل بیا د یوې شپې په خاطر ستا 4-8 کاله عبادت په نصیب کې ولیکل سو. الله تعالی دې زموږ او ستاسو تراویح او عبادتونه قبول کړي او دعا کوو